ندي نو زکوي چې د پیغمبر आवाज او د خپل ملګرو عام आवाज مگر ځوي لا تجلو دعا رسول مگر ځای بلنه پیغمبر په خپل میانس کې لکه بلنه د زنستا سوزونو ته لکه چې یو بل توای وزید او بکر دا سیو شانت مگر ځوي دا مقام د داعی او د استاد دی دیو معنا لا تجلو دعا رسول مگر دوی بلنه پیغمبر تا تاسو خپل کیو بل تاواز کوي یا زید یا بکر یا عمر یا پلان کیا یا ډینګلیا نمونه تعالی دا سه پیغمبر ته نمونه لې چې یا محمد پیغمبر ته دا سنوای چې یا محمد هغه ته ونوم نالي هغه ته نوم غستل به دی بيدا دا سره کې سړی پلار ته وي پلار ته نوملی لا تجلو دعا رسول مگر دوی بلنه پیغمبر تا تر خپل میانځه لکه بلنه زنستا سونو تا دریو معنا دوا په معنا د پښتنو د دوا را تا کوروري وي دا غ دوا ده لا تجلو دعا رسول مگر دوی دوا کول پیغمبر تاسو ته چې تاسو ته پیغمبر دوا وکړه د خیر دوا د لوکړه دا داسې مګنئ لکه چې تاسو یو بل ته دواګانې کوي د یو بل دوا به یا قبليږي یا به نه قبليږي د پیغمبر دوا قبليږي نو د توي د پیغمبر دوا واخله د پیغمبر سو واخله دوا واخله نو هغه خو د پیغمبر دوا واخلي هغه خلک خو د پیغمبر دوا سکړه واغستا خو سنی به څنګهالي نو په زونو اعمال نبی علیہ السلام سکړي دي دعاګانې کړې دي نو هغه اعمال دیو کی نو دعاګانې به تاسو شي ورسینو نبی علیہ السلام وی ا بنده د خدای تر تازه ساتي چې زما خبره بل واورید او بلته رسول نظر الله امرا ا بنده د الله تر تازه ساتي چې زما خبره واورید او بلته رسول الله قران نبی علیہ السلام نه ویلې نو چې دا واورید او بلته رسول الله دې تر تازه ساتي نو دا عمل کوانو د پیغمبر دعا ده کنه حدیث وایا نو دا د پیغمبر صدا دعا واستغفر لهم الله نو دا سمګنی چې عام په شانت دواګانی غنی دریم سالورم په معنا د خیرو لا تجلو دعا رسول بینکم مگر دوی خیره د پیغمبر زنستاس بینکم تر خپل میانځه لکه خیره د زنستاس زونو ته یو بل تخیریو کوي غرق شي تباشي دا بیا قبليږي یا ونه قبليږي هو که پیغمبر د ته وي چې څه شي غرق شي نو تباہ او برباد بشي د پیغمبر د خیرونو ځان ساتي د پیغمبر د خیرونو ځان ساتي نو هغه زمانه خلکو ته پیغمبر خیره کوله لکه چې کوم ته کړی دي نبی علیہ السلام ژوند دی نو اوس خو اخیری نشي کوله نو مطلب چې په کوم عمل نبی علیہ السلام خیری کړی دي نو هغه عمل نه ځان وساتي چې کوم عمل باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیری کړی دي هغه عمل نه ځان وساتي هغه عمل مکوې کنه نبی علیہ السلام وی پلانت تی نو چې دا پلانت تی نو دغه نه ځان وساتي او بل دام دا چې استاد مشر یادی چې داغه دوا د مخالکو دواګانې مګنا داغه خیری د مخالکو خیری مگر العلماء ورثه الانبیاء لا تجلو دعا رسول بینکم یومانه په کې وکړه کستا سو خیالي چې یا محمد بنوای یا محمد با نوای سورۃ حجرات کې وموي ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون آکسان چې आवाज کوي ينادونك من وراء الحجرات چې आवाज کوي تا کوټګونا غاړتا چې توباسي یا محمد اخرج لنا یا محمد اخرج لنا دا چې وباسي نو دا چې دی اکثرهم لا يعقلون زیاد دین دی بی عقل او بی عقل دی اکثرهم لا يعقلون
زیاد دین دی بی عقلا. حجرات آیت نمبر 4 نمبر آیات. یا محمد ویل ناروا دی بریلیان حضرات وی شین توتی د بنو توتی وی یا محمد کہنا ہے وابیو نجدیو دا سلنا ہے وی دا بوایو یا محمد کہنا ہے او وابیا نجدیاں دا سلنا ہے ویدا پی سوزو یا محمد بوایو او دیو پی سوزو خپکی گمام وابیان پی نسوزی پنج پیریان پی نسوزی دیوبندیان پی نسوزی خطب پی سوزی و دیوبندیان و پنج پیریان خپری او تا توی چی یا محمد موایا نو پسان ندی خپا والله چی بتا خپری چی تو دوزاق تزی نو آتابا نخپا کیگی یا محمد ویل ناروا دی دا صحیح ندی اوز دا پا جوان دا نبی علیہ السلام نارواو نو چی دا نبی علیہ السلام پا جوان دا نبی علیہ السلام دا دیوال نا آغ غالی تاوی نو سو نارواو نو چی پا پاکستان کی دا ملکونو سین نا پوری دا دریاب نا را دی خوا اغلی گیا دی دا ماوراو نهر علاقه دا کنا ایتا ماوراو نهر وی نو دا دریاب نا پرا دی خوا دا چلی گیا دی او چوی و باسی نو دا با کمقل نی نو دا با خری خرو دا نو دا ناروا دی وی دا مونگ چی دا اللہ نو مخلوی مونگ چی دا چا نو مخلو دا اللہ نو مخلو نو بیا دا مور نو مولی ناخلی مور تو مو ہے کنا چی بیارا دا اللہ نو ملی دا مور نو منالی مور تولی بیا بی بی وائی خو مور تو میں پلان کہہ دے خواراشا دیو دا اللہ نو ملی دا مور نو منالی یار دا اللہ نوم کے ثواب دے غستو کی دا اللہ نوم غستل عبادت تے دا پیغمبر نوم دا اللہ دا نوم پشانتے نے دے تبارک اسم ربک ذل جلالی والاکرام دا اللہ نوم تے دا پیغمبر نوم نرسیگی لکه څنګه چې د پلار نوم غسل بی ادبی ده د مور نوم غسل صدا بی ادبی نه د نبی علیہ السلام نوم غسلم صدا بی ادبی په داسې طریقه باندې دا سویل ناروا دي. روح المانی لیکي اطلسم جلد کې او 215 صفحه کې والظاهر وی ان في هذا النهي دليل على التحريم بالنداء باسمه. ان في هذا النهي دليل على التحريم بالنداء باسمه. بیاوی والظاهر استمراره بعد الموت الى الان. والظاهر استمراره بعد الموت الى الان. ظاهر دار چې دا تر اوسه پورې حرام دي. ادب د نبی علیہ السلام امام مالک رحمه الله وی لکه څنګه چې په ژوند ضروری وو دا چې په مرګم ضروری دی. مدارک دریم جلد 150 وی بحر محیط شپږم جلد 474 صفحه کې وی چې نهو عن قولهم یا محمد. قرطبی دولسم جلد 322 صفحه. معالم التنزیل دریم جلد 301 لا تدعو باسمه كما تدعو بعضكم بعضا. جبرائیل چې یا محمد ویلو جبرائیل چې یا محمد ویلو نو خو امتی نه نو دا احکامات خود امتیانو د پاره دي احکامات د امتیانو د پاره. ابن کثیرم دریم جلد 308 کی وئی سمرقندی دویم جلد 451 لا تدعو باسمه. بیزاوی دویم جلد 108 قاسمی دولسم جلد او 333 لا تجعلوا نداءه وتسميته باسمه ورفع الصوت باسمه. دا سم کوي چې اوازونو تموي دا حرام دي او ناروا دي. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لکه د بلنې زنستاسونه زنوتا قد يعلم الله
اوس د داعی صحبت کې غداری کې الله ته معلوم دی پیغمبر سره غداری کوي د حق پر سالم سره صحبت کې غداری کوي قد يعلم الله یقینا معلوم دی الله تعالی کسان يتسللون منکم لواذا چې کشیږي تاسو نه لواذا پنادبل يتسللون منکم لواذا چې کشیږي تاسو نه تاسو وګوري چې د بل خو پناه مکنه نوروغون ته کې ودا روان شي چې تاسو یو بل تبسترګه پکې موي سورته توبه کې بیا حالت ذکر کړل وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ یو بل تو ګورځي څنګه به ښکار وته کو نو بس روغون ته کې تیرا پاسې دا شانته دا یو بل سره پسترګو کې کار کوي نظر بعضهم إلى بعض ګوري با چې بل خو ګوري کتاب ته ګوري قران ته ګوري نه بکش روان شي چې باز ما نه کار متا یا یو ورځ نیو باجریو لګي برابر به ګوري ور چې مونږ سکو اجری کو رازو او بل روی ته منون صحیح کړي زه خدا بل شاته نه استما قابل شایت تسللون منکم لواذا يتسللون کشیګستا سنان لواذا پنادبل چې دبل نزان پنا کوي فليعذر الذين يخالفون عن امره ودریږي کسان چې مخالفون عن امره چې مخالفت کوي د حکم د نبی عليه السلام نام عین تصيبهم فتنه چې ورسیږي تا مصیبت په دنیا او يصيبهم عذاب الیم یا ورسیږي تا عذاب دردناک مبتدی او تیار ورکړه چې نبی علیہ السلام د حکم نه خلاف کوي یا د دنیا عذاب او یا د آخرت عذاب الا ان لله خبردار احکامات چې کوم تیر شو دا غزاتو چې زموږ اسمان په کنټرول کړي نو ته نه نشي دا کې د اخلاص سره قدرت ته اشاره ده قادر دې بستا پرانی ولو او عالم دې ستا پرانی ولو وخت دې روان دینم الا ان لله چې کله مجرم ته دا پتو لګي چې د چا جرم نکړلې نو دې را باندې قدرت هم لري پوی هم را باندې دي او خلاصې مم نشته زمب والا نا به نور جرمونه کې کې توبه وباسي توبه والا پکار ده الا ان لله خبردار یقینا کې پکې باندې کېږي الا ان لله ما فی السماوات و ما فی الارض آج باسمانو کې او زما کې قد يعلم ما انتم عليه یقینا پویږي الله پاک باندې چې پتاسو و یوم یرجعون الیه او پارچه وګرځول شي الله تا فینبئهم بما عملوا خبر ودر کی تاسو لا پاک چې عملم کړي تس خبرنا مطلب جزاء مراد ده والله بكل شيء علیم الله دې پارس باندې پویا سورت کی اول لوی شان والا سورت میرا لے گلو احکامات باندې عمل کوي فساد موجوده ختم کوي تهمتیان ته د تهمت ځای ملاو نشي اور روان فساد لا منسوب بندیو کوي چې فساد معاشره تر ادن نشي په دې عمل کوي دا د نور والد ذات احکامات دي معاشره نورانی شي معاشره نورانی شي او چې دا چا سره نشته هغه سره نور نشتا کتنه لوی مخلوق د الله نور شته هغه به ومني پرېګ ددا مفسدين ځان نمتیو تابعدار جوړ کا الله بدلا نورانی حکومت در کی نورانی حکومت به تملاو شي تهمت زاینا ختم کئ د تهمت لاري بند کئ د دای سره صحبت کوي مزیدار دای سره خصلو کوي چا چې خصلو اونکو عذاب پر راضي ټول د الله مخې ته دي الله ته معلوم دي سورۃ فرقان مکی سورۃ ده پس د سورۃ یاسین او مخکې د سورۃ فاطر نا 200 نمبر ده مکی سورۃ ده 200 پس د سورۃ یاسین او مخکې د فاطر نا مناسبت د سورۃ نور سره اوله وجه سورۃ نور کې نازلون کې او چې څه نازل شیون هغه خودل خو چې پچا نازل شیو هغه نو خودو نازلون کې الله نازل شوی سو
آیات بینات خو پچا نازل شیو هغه نوې دلته وی علی عبده علی عبده دویمه وجه آلته احکامات تنور وی چې دا رڼا ده او معاشره دې پر رڼا کیږي دلته وی دا فرقان دی چې رڼا راشي نو سړی غل او سازو پیژني چې رڼا راشي نو غل غدو معلوم شي د حق او د باطل فرق او معلوم شي د حق او د باطل فرق او معلوم شي ځکه ول نوم دی فرقان بلا وجه سورۃ نور کی وی معاشرہ فدغ احکاماتو برابر کی دلته وی نو الله په کې برکت واچي سورۃ نور کی بلا وجه سورۃ نور کی د فسادګرو علامه ذکر کړي چې معاشره رواني دا غي پلیت خوونه ذکر کړل دلتا ډیر صفاتونه د سمون کو ذکر کړي د مصلحینو عباد الرحمن بلا وجه سورۃ نور ختم په تخویف کو نو فرقانم ختمی په تخویف په یا روان دي بلا وجه سورۃ نور کی وی یوم یرجعون الیه فینبئهم بما عملوا الله لبزی پته ولولږي پکاری کی باندې سو خلاصي کی بپسو تبارک الذی نزل الفرقان تو قرآن بخلاصيږي کو قرآن د قرآن په شکایت کرالی نو بیا بخلاص نشي مرکزی مسله د صورت مرکزی مضمون د صورت رد شرک فی البرکات خلقو برکت دبل چانه غنلو برکت دبل چانه غنو خیر او برکت ایب دبل چانه غنو نو دل تداغی رد کئی چې خیر او برکت اچون کې یک کی آواز الله دے بل څوک د خیر او د برکت ذمہوار نشته د دې د بیان لپاره سورت 2 حصے ده یو حصہ یوش پیتم آیات پوری پدې کې د دنیا برکت ذکر کړي چې د دنیا په خیرونو کې خیر او برکت اچون کې الله دی په اخیری حصہ کې لیوش پیتمنا تر اخره دویم حصہ پاغي کې وای آخرت کې د خیر او د برکت مالک یوازې الله خو فرق دومره چې د دنیا برکت عام دی هر چاله ور کوي او د آخرت برکت و عباد الرحمن اب په زنو
خیستو عملونو ور کوي د آخرت برکت خاص ته اول عیسی کې دا اول نه داوود صورت بیا پاغي دا عقل دلیل چې عقلم دا وي چې برکت والدی الله شي بیا زورنا درې آیات کې مجموعي خلاصه وام بس بیا سه اعتراضونه د خلکو په قران باندې چې د کوم کتاب په حواله خبره کوي د برکت مسله چیړي په پاغه اعتراضونه او جوابونه دویم په پیغمبر اعتراضونه او داغي جوابونه دریم په قیامت اعتراضونه او داغي جوابونه ورسره زورنی په انکار د توحید په انکار د پیغمبر په انکار د قران او په انکار د قیامت په دې سلور غټو مسلو نه منلو زورنی ور کوي او ور سره نمونی د برکت د خیر او د بے خیرای نمونی 15 درشم نه او بیا د 15 سال وختم نه د عقل دلائل او اخر کې ترغیب دعوت تا شپږ 50 نه بیا دیوش پیتم نه بیا دعوت صورت او د عقل دلائل د عقل دلائل او بیا د آخرت برکت ختم په تخویف او پیارا امتیازات د صورت درې زلا لفظ د تبارکا دویم ان شاء جعل لك خيرا من ذلك دریم فریاد د کافرو په دوزخ کې دیار لسم سوار لسم کې څلورم افسوس د ظالم وشتم اتیشتم یو کم درشم کې شکایت د پیغمبر په پر حدود قرآن د عباد الرحمن شناختی کارت د نیکانو بندیانو او د مسلمانانو شناختی کارت تبارک الذی نزل الفرقان برکت ستوي اعطاء النماء مع الخير ډیرول خساره د خیر نه اعطاء النماء مع الخير طول عالمان وی هذا الفعل لا يسند لغير الله د دې برکت نسبت د الله نه علاوه بل چاته نه کیږي برکت ازوست برکت صرف د الله نه دی تبارک جاء بكل خير وبرکت ټول خیرونه او برکتونه ورکون کې یک یواز الله دی
برکت خمیوی چې ډیرولو تا خو سره د خیر نه وای کډیری کی خو چې خیر پکینی نو برکت نه دی د برکت غټ استنی سلور دی غټ استنی سلور دی اول د نشنشت کول چې نه نو خیر نشته بچه نشتا نو خیر نشته فصل نشتا نو خیر نشته مزدوره کې ګټه نشته نو خیر نشته کاروبار کې ګټه نشتا برکت نشته نو یو برکت د نشنشت کول دا خیر د الله نه دی د نشنشت کول دا کار صرف د چا دی د الله اولاد غواړي نوم به د الله نه غواړي پیغمبران وای ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة رب هب لي من الصالحين دا برکت اغی د الله نه غواړي اولادم نشتا نو یا الله اولاد راکی دویم شتای کو نو اوس داغی غټول داغی زیاتول تربیت کول دا دویم استنده بچه درک خو چې درک نو وای غستو نو خیر نشته ګټه درکړه خورو کشوا نو خیر نشته نو دویم اول وی ورکون کې الله نو دویم وی ټینګون کې الله پاتې کون کې الله درم چې د بنده ته سیرادی نو هغه فائدې ته رسول چې د بنده ته سیرادی نو هغه فائدې ته رسول دا د چا کار دی الله بچه غوښته وری کو لوی کو خو غوښته چې مال به وګسړ کی اولو غسړه نکړه چې د فائدې ټیم ته ورسید نو مړ شو چې د فائدې وخت ته ورسید نو روک شو نو خیر او برکت نشته نو هغه فائدې ته رسول اوم کار د چا د الله نو سلورم اغا مناسب فائدہ اغا حاصلی دل یو خداو چا فائدې ته ونه رسید د سره دویم دا چې فائدې وخت ته ورسید شته خو بیا ته هغه فائدوم شي حاصل شي بچه نو داری کو لوی کو فائدې توم شو اور اسید خو چې فائدې تور اسید تعدیل غوښته چې مال وګس کی دمکی هغه له وګ لاس تړ کړه هغه سحر او ماخام پنارو پسې ګرځي او پلار پوز لراوسته دي نو خیر نشته خیر نشته بل مثالی فصل نو الله در کو خیر دے کنا نو لوی کو نو خیر دے نو فائدې تور اسید زمیدار جوار کور تکړل
نو مناسب فائدہ حاصله فائدې ته نرسي ګونای په کېومو نشوي اوړې کړل ډوډۍ ته پخا کړه ډوډۍ ته خو چې وی خوړل نو داړ دی شو نو خیر نشته د دې ټولو خیرونو مالک یوازې الله دی دغه مخلوق د اسباب د لاندې اسباب ورکول شي خو برکت نشي ورکول برکت ازوست مخلوق دا ټول خیرونه مشرکانو اد غیر الله نه غنلیو اولاد به غوښتو نو به د بابا نه غوښتو مونږ په زیارتونو غوښته دي مونږ په زیارتونو غوښته دي نو غوښته په زیارتونو په زیارت کې به غوټي ورکولې زانګوګانی به زانګولې چلل شنو وړي وړي زانګوګانی زیارت سره نه زانګیلتا دبې تلې به کې کیږي زانګیې نو دا برکت خلقو د غیر نه وختو دویم وای به ورکیه پلان کې خټینګیه پلان کې وی ملالیم بابا ورکول شي خټینګولې نشي ټینګولې د پیر بابا کار دی ټینګولې د پیر بابا کار دی چې اولاد به وشو نو بیا به نظرانه او شکرانه راغسته وی پیر بابا له وړلې چې راکړې خوده خټینګای به توس اسنه چې مرشي نو ټینګون کې ام الله لویون کې ام الله نو بیا به کله یو زیارت نه کله بل زیارت نه ولا تعویذونه او سوزونه راړل مالګي به ول راړلې کله سو چې دا به ویل چې زمونږ د زوی خوشي وسو چې موږ سره وخت ته چاته نو شي پاسکول لبهوم د بابا سره خوا کې کېړای په برويشتا کېړای په برويشتا چې بابا سم راوستو پاس پشمګنی پیل ویم نو دیم د الله نه غختل دا صورت وای دا ټول خیرونو ذمہوار یوازې الله دی علم نشته نو درکون کې څوک الله مونږ اوس سورته فرقان نو ویل نو راکون کې څوک الله نو چرای کراله نو زمونږ په ذهنونو کې پاتې کون کې څوک الله نو چې پاتې کو نو بیا مناسب فائدې وخت رسول د چا کار الله نو چې وخت یې ورساو نو بیا ته فائدہ خورول د چا کار د الله دا ټول خیرونه دا د الله د طرف نه دي نو علم نشته او په بابا کې ګټه سټا تا د بابا د ګټه نسو دغه کو خیر وګاڼو پلان کی زیارت کې ګټه دا هغه وسټا یا د هغه چونه راړه او هغه وسټا یا د غیر زیارت ګټه د خازي ګټه اوسټه علم به ته ملاوي شي یا په شیخ بابا کې شپاو کا نو علم به ته شي ملاوي شي داګای بابا ته د علم ملاوي شي دی داګای بابا پیژنې الحمدلله جان استاد هڅه سلسله به ته نوم پټو مارا پټو چې په ګوت شي غانا هغه په تورډيري کې په شیخ بابا کې شپه کړه ده په خپل کوکای مبارک ویلي دي په خپل خلو چې ما دلته په تورډيري کې په زیارت کې شپه کړه ده نو ما ته ذکر علم ملاو شي دي دقه زیارتونو علم دغه یوایا چې شرک درنه خوريږي دا خیر او برکت دا د غیر الله نه ګڼل د خزینه د مالګینا د بابا د سر نه سر اوړي مال ګراړي د سوکانو میا عمر سیبنا او براړي په دې سترګو مالي دي چې د پبونه سړی راتو دلتا
راغه ګیلن وسره دا څه دی دا د زیارت وبدي مې ابي زمزم دي چې تا دور دالته نستاسو په کلی کې وبنوي ویزه سره ته جوړ گمراه ہے زیارت او بو اغي کې خیر او برکت غني دا ناروا دي او حرام دي دا صورت دا مسله ډیر په خولي انداز چیړي اعتراضونه به بیا اغزاړ کوي ځکه مسله نوې شو چې مسله نوې کینو خلک به اعتراضونه بیا شروع کی نو تر اوسه چې کوم اعتراضونه مخ کې تیر شوي دي اخ که اعتراضونه به بیاي خو طرز به بدلی مسله بدل شو کنه مسله بدله نو سوی خان نوې دي شروع کړه نوې دي شروع کړه نو اعتراضونه او جوابونه اعتراضونه او جوابونه دا به توي ماوي چې د برکت مساله کوي نو اول با داوي چې ولې پلان کې سیب اساسو تای کړی دي نو دا بوله رات کوي دویم دا به تای اعتراض کوي چې دا تا د بل ځای نه وی راوړی داري د کاته نه راوړی دا ته داس په لروښوي نو التنه چې سره د پسرالي نو دا خبرې دي شروع کړي دا د پنځپیر نه دی راوړی دا سره بل چا لاس دی اعتراض وکي او پتا به کی نو په دې پروګرام بدل کې د ځان وای په دې تاسو سره دلیل نشته چې ته د خیرونو د برکتونو ذمہوار څوک دی الله دا ټول داسې خوار پاړه کی ټول خوار پاړه کی تعالی خو خیر او برکت پکارو کنه چې وتاوي وخت را روان دی وي د سړی ګورو به موږ په غټ پختون لاسه خېلې ګورو به وي دا ټول خبره بوله رات کول غواړي زورل بغواړي رټل بغواړي او د دې ټولو مقام به ذکر کول غواړي د قران مقام ته دی په حواله وای د قران د داعی مقام او د قیامت د مسلې او د توحید د مسلې ذکر د مسلې بیا رانه وکړي او د عقل دلایل چې عقل په دې دی چې عقل هم داوي چې خیر او برکت مالک اسوک دی یا الله په دې به زبردست طریقې سره روشنايي واچي رڼا او پیواچي خماوي برکت یو د دنیا او بل آخرت د دنیا برکت اچون کې هم سوک یا الله د آخرت برکت اچون کې هم سوک یا الله دنیا کې پار چیز کې برکت الله چول دی نو آخرت کې هم الله چي برکتونو والا په دواړو جیانو مالک سوک الله دا نه چې پلان کې سه برکت او پلان کې په برکت د پلان کې په برکت یو دای د پښتنو دا یو خبري وستا په برکت دا شو دا ټکه خنه دی بی ادبی دا به یوازې الله دا بنوي چې ستا په برکت ستا د دوا په برکت وایو سیدا ستا د دعا په برکت پښتانه برکت په دې معنی نه استعمالي لکه قران کې دي پښتانه برکت د ذریعہ په معنی استعمالي وې ستا په برکت دا شو من ستا په ذریعہ دا شو ستا د وجه نه دا شو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده اول داول صورت مرکزی مسئلہ دا بدری ځلې ذکر کړي تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده خیرنا چونکه آزاد جاء بكل خیر و برکت برکت ازوست برکت حق یواز د الله نه منو دبل چاننا خیرنا چونکه آزاد نزل الفرقان علی عبده چرالی گلے بیلون کے حق او د باطل او د کتو په قران کې څنګه خیر او برکت واچو قران کې څنګه خیر او برکت واچو حق او باطل به جدا کړل الفرقان د ټولو کتابونو نه جدا کو د ټولو کتابونو نه مقام جدا نزل الفرقان بیلون کې د حق او د باطل نزل الفرقان بیلون کې د الله او د مخلوق چې د خالق او د مخلوق په منځ کې جداواله راولي نزل الفرقان بیلون کې د حق او د باطل علی عبدی په خپل بنده او د قتل
په بنده کې څنګه برکت واچو په امي کې انالوستی کې الله رب العزت څنګه برکت واچو چې ټولي دنیا ته الله رب العزت دا یو ګرځول ليكون للعالمین نذیرا ليكون للعالمین نذیرا دا چې شي د پاره د ټول عالم نذیرا دامت برکاتهم العالیه وای من کنه دامت برکاتهم العالیه نو استاد دې نیک عالم دې آته خلق داوي چې د سره تړلي برکتونه دي الله همیشه لري داغه د نیک عمل د وجنه الله برکات نازلې نو مطلب د دامت برکاتهم عالیه دان دي چې ګینو دا استاد برکتونه اچي کدای عقیده وا چې استاد برکتونه اچي نو ناروا ده او شرک دی خو دامت برکاتهم العالیه مطلب دا چې ستا سره تړلي خیرونه دي الله رب العزت همیشه لري که سره وي چې استاد او پلار تا چې الله رب العزت تستا کړي دواګانې زموږ په حق کې سکی قبول کی او هغه دعاګانو خیرونو او برکتونو دی الله موږ لسکی راکی نزل الفرقان ذالک لون کذا قود باطل علی عبدی خپل بنده باندې لیکونا للعالمین نذیرا چې شید پار د ټول عالم يرون کې ټول عالم د پار يرون کې نو سو کوئی پیریان انسانان ته مراد دي سو کوئی للعالمین نذیرا مراد د عالم نو ټول دی او ځکه چې انسان سمشي ټول عالم بس شي سمشي للعالمین نذیرا د انسان په سمیدو د ټول عالم سمیدلی لیکونا للعالمین نذیرا دا چشی د پاد ټول عالم يرون کې الذي له ملك السماوات اول دلیل عقلی له ملك السماوات والارض دویم ولم يتخذ ولدا دریم ولم يكن له شريك في الملك سلورم وخلق كل شيء پنځم فقدره تقديرا پنځه دلایل ذکر کړل په یو آیات کې 5 پیر پنځه دلایل بیان کړل الذي له ملك السماوات ندی کتلی اسمانونو خیر ته اسمانونو خیر ته نه قتل ستورو سپوږمو ته نه قتل بارانونو ته نه قتل په دې کې الله رب العزت څنګه خیر چولې دی چې په اسمانونو کې خیر اچي نو پنځ پټیو پتا کې خیر نشي چولې چې ته خیر د بل چانه غواړي والارض پسمګه کې الله رب العزت خیر چولې او دې قتل په قارون څنګه غرق کو موسی څنګه بچ کو والارض پسمګه کې خیرونه کاچون کې आवाज الله بل سو خیرونه اچون کې نشتا چې خیرونه واچي د زمکه خیر ته یو قتل یو دانه واچي او هغه سلونو باندې زرغونی کی یو موټه دانه یو کرے او بوجای کور تراړي بوجاو کرے شل بوجای کور تراړي دا خیرونه د لسوک درکې تر دې خیرونو مالک بل سوک غاڼه ملک السماوات والارض فلم يتخذ ولدا نیلنی ولنی عزوله چتوای زباغتا وام او هغه به کم دنو الله رب العزت پنوذ بالله داغه نه مجبور شي نو مالبا خیر او برکت راکی نوې لم يتخذ ولدا ندی الله ولدان لنی عزوله یرا لک څنګه الله خیرونه چی دا شانتی بلم سو خیرونه چول شي لم يتخذ ولدا مطلب داو چې خیرونه یوازې الله چی خو چې مونږه د ته وایو نو بیا الله دا خیرونه راکی دا خیرونه بیا الله راکی مینا ادانی ازولی نشتا او لم یکن شریک فی الملک مطلب دا چې زمګه کې الله خیر چول اسمان کې بلچا یې سیکړی دي نو خیرونه یو چې وسو بل چی نه ولم یکن له شریک فی الملک نشته الله لرا اسدار په بادشاہي کې وخلقا کل شین پیدا کړی یاري اوسې نشته کړی چاره اوسې نشته کول شي نو تعالی خیرونه در کول شي فقدره تقدیرا اندازه کړی دی لپاره په اندازا نو ته چې یو لسمه پات یو لسمه ځوان ورکای نو الله اندازې بدلای الله اندازې خو نه بدلیږي فقدره تقدیرا الله تعالی را اولاد لیکل سلور او تو باباګانو په سروانه نور ته غواړي نو سکای دا الله تقدیر بدلای الله خدای اندازه کړی دی کنه فقدره تقدیرا اندازه کړی دی لرا په اندازو سره
د غیر نه تقدیر غختل د غیر نه برکتونو غختل دا د الله تقدیر بدلولي او د الله اندازې بدلولي په دې دلایلو نارستو پکار دا چې مانلې نو ولټا په بل طرف روان شو به انصافو واتخذوا من دونه الها دا وګورو دې به انصافي زورنا واتخذوا من دونه الها جوړ کړی دی دا الله نه علاوه نور خیر چون کی الها پوښی دی الها دلته اوس خبره بدله ده کنه نور خیر چون کی کله د بابا د خزینه خیر غواړي کله د بابا د غرګینه خیر غواړي او کله د بابا د جارونه خیر غواړي بابا جارو په ځانو مخي غرګې په ځانو مخي من دونه الها دا الله نه علاوه نور خیر چون کی لا يخلقون شيئا اجز لا غي عاجزي لا يخلقون شيئا خیر خو هغه څوک چې نشي کول کول شي نو چې نشي کولای به خیر واچي لا يخلقون شيئا نشي پیدا کولای شي او سیز وهم يخلقون او دې پیدا کړی شي نو خپل خیر کې بل ته محتاج نو بل بس خیر ورکی په به جوړ شو یاره یاران پرمای خدمت دې خپل تاسو یې کې موږ ته وظیفه کې یاره د بیم غږی چې زه د بیم نه غو سبق وم لا يخلقون شيئا نشي پیدا کولای شي او دې خپل پیدا کړی شي چې خپل هغه نشته او په خپل اشته کې دوه کې د بل محتاج نو خپل په اصل برکت کې د بل محتاج نو جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا بلا اس سے مدد مانگنا ہے کیا داغه نو بیا خیرونه غواړي دویم ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفع واقدار نه خپل ځان لاره د فائدې او د نقصان چې د ځان لا نقصان لري کی او ځان لا فائدہ ور کی ځان لا د فائدې او د نقصان ذمہوار نه دی ولې ته چې د چانه خیر غواړي ته چې د چانه څه غواړي خیر غواړي نو دې چې مړې دو نو دې اسه مړ شو کنا جوړ شو نا جوړ شو بو کنه سبانه ولې خدای وګوري کنه سبانه خو پر اغلی وکنه نو سنا جوړ شو وو نو چې نا جوړ شو دا نا جوړتیا لری کول فائدہ ده کنه دا او دا مرض zarar ده کنه ده نو ځان نه zarar نشي لری کوله ځان لا دوايي نشي کوله ځان خو کوله نشي نو چې ځان خو کوله نشو ځان خو کوله نشو او د ځان نه بیماری لري کوله نشوا نو طالب سره خیرونه در کې سړیا چې تروانی او د شهید اوای د سر نه تار تاوای چې دا مال سخه کی توبه را لخه کی او دا مالات سرخوږي خکی شکر شاه تروانی وای باد باران او باسي سړیا بیا ودان او باسي ټول خلک بدر پورې خان دي څه کوي ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفع واقدار نه خپل ځانون لرا ضرر او نه فائدې ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا الله ولا يملكون قران څنګه دلایلوي ولا يملكون لانفسهم ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا لا يملكون واقدار ندي ځان نه د مرګ لري کولو کده د خیر او د فائدې ذمہوار وي ځان نه به سکړو مال لري کړو ولا حیاتان او ځان له ژوند ډیرولو ځان له ژوند سکړو ډیر کړو ځان له ژوند ډیرول نشي ځان نه مرګ لري کول نشي چې کومه نیټه مقرره په اک نیټه څه شي دی مړ شي دی چې هغه خپل ځان لا داسې نشو کولن طالب سوکي او پښتانه ول ځان دې بیا جیان دي نو ځان لسې نشو کولن طالب سوکي ولا یملکون موتان یا دبلنا واقدار ندي موتان د مرګ چې څوک په د باندې رات کوي چې بدله مرګ راولي پونه شي لا یملکون موتان فکار دې چې کچرتا پیر بابا او ملالیم بابا او سونا بابا دا چې کم دی اغا د خیرونو مالکان وي او لوی ځوان د خیرونو مالکان وي او مونږه پیرات کو نو پکار دي چې مال خدا خلو چا کړي ځکه د ملالیم بابا غریب او سونا بابا خوړو ما ماپ نکړل او شهید اوای نو لا زه خو په ټاک چول کړي نو لا یملکون موتان دا چې څوک د دې بخیری بیانې چې دې کې خیر نشته او دا د خیر واقدار ندی نو پکار دي چې هغه خمل کړي کنه دا پنځپیران خو به یو غلې کړیو چې په یو سات په مړ کړو چې دې تو ګوره ولا حیاتان او دا چې کم د دې دغه چری وي چې
داتا گنج بخش وي او چې کوم د عبد الله شاه غازی قواله وي او کوم د پیر بابا سندري وي په کار د چې دی باندې خو زر کال ولا مرګ نه راتلې دی له خدا ژوند څه کړي وي سیوا کړي وي کنه ولا حیاتن نو نشي کولای لا یملکون موت ولا حیاتن یا میام پریدا لا یملکون موتن واقدار ندي مرګ او نه ژوند مخ کې ضرر او فائدہ ویلی وکنه نو سي یو خاص ضرر او فائدہ ذکر کړل چې مرګ او ژوند دي ولا نشورا او نه بیا اوچته دو بیا اوچته دل چاله فائدہ شي چاله نقصان یو ځای کړل چاله فائدہ شي او چاله نقصان دام نشي کوله کړي بیا دانیکان بنديان دي پکار چې دوی ډایرکټ قیامت قائم کړي چې څوم په قبرونو کې آرام فرمایو پرې چې جنت تلاړ شو هورو سره چکر ولګو مزلی کو شرابونه کته کو داو کو هغه کو دی لو په فائدہ او کچر د دې ته پته چې د قیامت کې نقصان دی نو پکار دی چې بیړو قائمېدل نه ولا نشورا در دې په اختیار کې نه دی ولا نشورا ان بیا او چته دو نو قال الذين كفروا یاس یراهو ګاډری دارس شروع کړي اوس په تداوی دا اوس په کله نوې مسله شروع کړه چې خیرونه او بر لوس ویو لسمو شروع کړه دا خیرونه او برکتون والا یو لسمه او د فصل وګي دا منی ناو استدا شروع کړل وقال الذين كفروا ان هذا وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه وې د تبه د پارا بوټي بنګ وغیرہ استل څنګه څنګه وباسي تفصیل فرمایي زمانه بوټي وباسي څنګه بوټي وباسي قبر نو وباسي ناروا دي کنه بابا نه خیر او برکت غني کنه چې د بابا قبر صفاکم زمانه بسری لیکي تبل لیکي نو خدای بابا نه خیر او برکت غني کنه ناروا دي قال الذين كفروا تصر بنورم ډیر ضروري هواینا تاسو خو مرکز کې پراتی کنه وقال الذين كفروا ان هذا ويا کسان چې انکار کوي د برکت د الله نه چې دا نه مانی چې خیر او برکت اچون کې आवाज الله دې بل سوکنا ان هذا الا يكون افتراه نیدا مگر دروغ چې ځانه جوړکړي دا دې اسوي دا رضانه مسلې کوي وانو علی قوم اخرون امداد کړه د پدې باندې قوم بل خلق هغه دې امداد کوي دا د سره چې کمونو د بل ځای لاس ته دا د غلور ولا کو خبرې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره وا س عجمیان عاجزان نیکان خلق ناس تو مسلمانان نو دوی پاغه باندې ورته پلا ودا هغه د ایران خلق دی د پارس دا هغه د خبرې وروړي سره دا زمونږ د علاقو خبرې نه دي دا د بل ځای وروړي وانو علی قوم اخرون امداد کړه د پدې باندې قوم بل فقط جاء ظلم و زور شر قران رحم الله تبارک دا روسي جنته وي دا جاء النولی من جبل نورستان اغم لیکلي دي پیژني جاء النولی من جبل نورستان دلعزیز نورستانه هم دا لیکلي دي په حقیقت کې حقیقت الالحاد کې چې دا چې کومونه دغه جنته روسي جنته وي دا آنو علی قوم آخرون امداد کړي په د باندې قوم بل فقط جاء ظلم و زورا تاسو د ګاډر تا پرسته ګاډي روایت ګاډي دي فقط جاء ظلم و زورا یقینا راتلو کړل راوړل ظلم او دروغ ډیر ظلم وکړو چې رختیاو په ځای رختیاو ته دروغ ویل و زورا او زورا تور دروغ دای دروغ دي و اعانه علیه قوم آخرون دا خول الله ور کړی ظلمن یوې خبرې سره لګي اف کون افترا چې قران ته سووي درو او اعانو علیه قوم اخرون دې سره زور چې دا دروغ ویل چې دا تبل سوخی دا تعالی خي سړیا دوی می اعتراض په قران وقالو اساطیر الاولین او وای دې کیسې په خوانو سړیا دا په خوانو خلکو کیسې دي اکتتبا لیکلي دي ځان لیکلي دي سره کور زاړه کتابونه پراتی دي دا غین لیکو مونږ ته وی دا چالي دي دا سره تور لګو والی کتابونه پراتی دي دا غین زکه مونږ ته وی
وقالو اساطیر الاولین او وای دی قصې د پخوانو اکتدبا لیکلی دی لرزان فیتم لا علیه بکرتم واسیلا دال استشی په دبانې سبا او بیگا سارو تنوی بیان کیږي بیگا تنوی بیان کیږي نو سارغه مونږ ته ماخامو کې د ماخام غراته سارو کی فیتم لا علیه بکرتم واسیلا دال استشی په دبانې سبا او بیگا جواب تفصیلی اور کا قولو تو انزله الذی عالم السر علم په دلیل کو انزله الذی عالم السر راویلې کې راډی کې دل راغزات یا علم السر چې پویږي او پټوانه پاس مارونو پزما کې دا خدای الله کتاب دا د مخلوق کتاب نه دی بل چا پار سبانه پویږي عالم الغیب زما استاد مناسب خیر باندې پویږي چې ما تعالی اوس د خیر کم ضرورت ته او معنا رخصیه اسرا پسا انه کان غفور الرحیم ترغیب د منلو ته او معنا کنه تاروسو دی وکړه نا کړ دی وکړه اوس راشه ما پدې کی انه کان سمر غفور الرحیم د بادشاہ دا الله دشمنی ټول مر کړی دا خو الله رب عزت وي بس ته دشمن نو امراض راځه انه کان غفور الرحیم یقینا کسان چې بخون یقینا الله چې نو بخون کې مهربان وقالوا ما لهذا الرسول اوس بدای باندې اعتراض دا اول له په پروګرام اعتراض کو چې ستاره خبره دا درو دا تبل سوق خای نو اوس دویم په دای باندې اعتراض ستا خونو دنیاوی سیاست شتا چې موږ سکیمونو کې خیر او برکت را لراکې نو خپلوم خیر او برکت نه راکای او د بل خیر او برکت نه هم سکای محرومه کوي نو خپل سروم سنشته او دار استران او مخلی خپلوم لا پنګیو نو بدای اعتراض چې نه دنیاوی سیاست شتا دویم او نظر کې څه کرتب شته دي نظر کې څه شته کرتب او کرامت دا قرات سوخه کنه سوخه او کشف مشف هیڅ نشته وقالو ما لهذا الرسول ویسری پیغمبر لرام دا څنګه پیغمبر دی سشی دی پیغمبر لرا یا کول طعام خوري خوراک لرا وګړو ډوډۍ خوري دې چې خیر او برکت الله چې نو بس خوري دي نه څه الله دې مړی کنه یا کول طعام پوریږي پدې یا کول طعام چې خوري ډوډۍ لرا ويمشي فی الاسواق ويمشي او ګرځي بازارونو کې نو ګورا دیو بازار کې ګرځي چې دی وای چې خیر او برکت الله چې بیا تجارتونو ته ضرورت بیا تجارتونو ته ضرورت چې دی لګیا دی کله کراچۍ نه مال راغوړي کله اسلامي آباد نه کتابونه راغوړي مال هذا الرسول یاکل الطعام ويمشي في الاسواق او دی لګیا دی بازارونو کې ګرځي وګورو مولا او بازار توبه مولا بس دا سوي ويمشي في الاسواق ګرځي کې بازارونو کې نبی علیہ السلام د نبوت نمخ کې تجارتونه کړیو خود نبوت نورستو نبی علیہ السلام ته د تجارت ټیم ملاو شوی نه دی بیا نبی علیہ السلام په بازار کې ګرځیدو خداوت لا سوق اوقاز تبتو میلو تبتو ظلمجاز تبتو خو بیان لبتو سودا لبیانو تله هغه ته بیا د سودا مکمل او شوی نه ده ويمشي في الاسواق او ګرځي بازارونو کې بازار کې ګرځي مولا او بازار وي وګورو مولا او ماشين لجران دغه ته دغه راوړی دا ماشين ته راغله تروړی راوړی توبه دا وګوره کنه ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك ولنشرا کوزه د سرا یو فرشتہ چې دی وای چې برکت خاوند یو الله او غیوتوي حق هو بالکل کار دی وی بالکل کار دی وی دا یو د تورو عذاب له معیارو نو خیر راول ایماندارو داول یره داسنی کی فلولا انزل الیه ملک سنتریو سره پکار دی چې څنګه دی وای چې برکت اچون کې الله برکت ازوس نو غوي حق پیرا اوست مسله وکړه چې تایید والا خو سره سوکی کنه د یوای ځان لګیا خوار لپان سو کو سره شته دینا لولا انزل الیه ملک اوس پیغمبر له پرشته غواړي نو لک ساتو په بیا ځان له پرشته غواړي دا سیدی لولا انزل الیه ملک ول نشنازلو له په دبانې فرشتہ فیکون ماهو نذیرا چې شید د سرا يرون کې یعنی د تایید کی دا مطلب دی او یلقا الیه کانز خوار پڑا کا او خیر او برکت چون کې الله تعالی ول خیر او برکت نه درکړي دا خوار کوړ دی او دا سه په خپلم خوارې سورلی دي نشتا او یلقا الیه کانز
یا راو غرزول شدت یو خزانه او تکون له جنہ یا شدل ریو باغ یا کلو منا منگل دین راکی دی خوبتی خوری کنا دی خوم چرتا که 2 میاشتے که مول نشو ما شابعا آل محمد من خبز الشعیر یومین متواترین نبی علیہ السلام کور والا 2 میاشتے پر لپسی چرتا دو اربشو پا ڈوڑای ماڑی شوی نو دو اربشو پا ڈوڑای نو ماڑی شوی نو منگل دی خیر دین نراکی زا منگل نا ویا کلو من حد دیتی نخوری زا باغ دے دیتے نخوری او تکونو لہو جا